زنانه د هغې مثال یو د حیوان په شان دی، یو زناور. هغوی به زنانه انسان نه ګڼلو، زنانه به زناور په شان دی ګڼلو. قرآن کې الله رب العزت د جاهلیت والا د رسمونو تذکره هم کړې ده چې د جاهلیت والا هغوی د زنانو سره څه طریقې کار کول، زنانو له څه حقوق ورکول. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. د قیامت په ورځ به وایي الله رب العزت د هغه ماشومانو ګلالو نه تپوس وکړي چې ای ګلالو ماشومانو چې تاسو وړې وړې ماشومانې پیدا شوئ او پلار ته د کنده ویسته او ژوندی په هغه کندو کې ښخې کړې او خاورې در باندې در واړولې. بأي ذنب قتلت، تاسو څه ګناه کړې وه چې تاسو دې پلارانو ژوندی په قبرونو کې ښخې کړل. دا د چا حال و؟ دا د جاهلیت والا حال و. جاهلیت والا به دغه ظلم کولو په زنانو. اسلام موږ ته دا وایي چې که زنانه ستا لور خور ده هم به هغې ته حق ورکړې، هغه به ډېره عزتمنده ساتې، هغې له به جامه راوړې، هغې له به پیزار راوړې. دا ستا ذمواري ده. او دغه شان که زنانه هغه ستا بیبي ده او ستا ښځه ده، نو ولزوجک علیک حق، د زنانه او د ښځې دې در باندې حق دی، د ښځې دې در باندې حق دی، د ښځې حق دی ادا کوه. دا نه چې یو سړی وایي چېرې مور به رانه خفه شي، پلار به رانه خفه شي. نه، د مور او د پلار دې خپل حق دی، خو د زنانه او د ښځې دې خپل حق دی. مور او پلار له به خپل حق ورکړي، ښځې له به خپل حق ورکړي. دا هم په شریعت کې نشته چې د مور او پلار نافرماني کوه، هغوی له تکلیف ورکوه او خپلې ښځې له چې کوم دی د هغې ټول حقوق پوره کوه، بلکې د مور او پلار حق هم ښځې له ورکړي. دا هم په شریعت کې نشته. خو دا هم په شریعت کې نشته دي چې د مور او پلار حقوق ادا کړي او بېشکه ادا کړي. مور او پلار هومره درجه د چا نشته. خو دا مطلب چې د بعضې وجوهو د وجې په ښځې باندې ظلم و زیاتی کې د شریعت منع کوي. ظلم شریعت منع کړی دی. نو بهرحال موږ ته شریعت دا حکم کوي چې د نکاح په وخت کې چې یو زنانه سره تاسو نکاح وکړئ بیا هم ورڅخه ښېګڼه کوئ، خو چې طلاق ورکوئ هم ښېګڼه ورسره وکړئ. دا د شریعت د جبه اصول دي.